السلام علیکم واړو کتونو ته د زړه د مینې نه ډک سلام وایم او امیدونه مې دي چې تاسو به ډیر زیات شوي. زه په خپله باندې ډیره زیاته ښه یم او دا د ماسپښین ټایم یعنې مازدیګر ټایم ده. لوبیا مې اخیستې کړې وې، هغې ته مې واچوله سوډا ول، دا سوډا نه ده دا مالګه ده. بیا مې سوډې چې اخیستې کړې، اوس داسې یو 2-3 ګنټې مې ورکړې خیستونو ته. اوس مې په چیشلي کوکر ته مې واچولې چې پخې سي. او سپینې خبرې به موږ نن په صفایي باندې کوو چې دا ما خویندې کومې ګوري. زه وایم چې دا د یو بل نه موږ مدد واخلو. خو یو درخواست تاسو ته کوم چې د کوچني کمنټ سرته ضرور کوو. په دې باندې ما زړه ډېر تمي او زه په دې ډېره زیاته خوشحاله یم او د هغې په د امید باندې زه مخته ویډیو ته زه بیا تیاره اوسېږم. خویندو ته زه دا نن درخواست کوم، ګوره تاسو چې د کله کورو چارې کوو نو ډېرې مشکلې ته لګي، خو لږ کې که تاسو دې شي ته سوچ وکړو چې دا فاطمه خور مو سره ویډیو جوړوي او سره کار کوي، دا به چې څومره مشکلي دا خو باید ډېر مشکل سي. چلو دا خبرې خو به کېږي هره ورځ، خو بس کمنټ سرته ضرور کوه. لوښي مې ومینځل، لوښي مې ایښي ول، غرمې نه مې جمع کول، مالیو په وار به بیا مینځ. خو ما په خپل کښلی عادت یو دا ده چې زه کله لوښي مینځه زه به پسې د چلمچي خامخا مینځه او دا د یو کار پوره کولو طریقه دا ده، داسې نه چې ته لوښي ومینځې او هغه ځای نه پسې ومینځې، نو دا خو بیا نیم کار سم. خو ډېر کارونه داسې وي د ګډو کورو چې دا د ښځې د یوه بل کمچوري کوي، دا د کارو چې غلا کوي. نو هغو ته ما داسې درخواست ده چې دا خپل کار چې په خپله پوره کوو نو کور به صفایي او تاسو به خپل ایمان مو به مضبوط وي، ځکه چې د خپلو کارو چې څوک غلا کوي دا غلا ده. دا مه وایه چې دا ما ډېر ښه کار وکړو چې ګوره په چالاکۍ چې زه د خپل کار نه پټه اصله نو دا یو اسلام چې او د موږ په دین چې ښه کار نه ده، خو دا هم یوه غلا ده. هغه موږ خلک خو بس غلا دې ته وایي چې یو شی چا نه پټ کړي هغې ته غلا وایي. نه، د هر شي چې ته کمچوري کوې او د غلا کوې هغې ته غلا وایي. دا چپایګانې پرتې وې، پرون والې وې، سهار والې وې، نو ما وی چې لږ به مستې جوړې کړو ځکه چې ډېرې وې، ګرمي ده، تروې مستې ډېرې پکارېږي. نو چې مې جلا کړې، چې مې چای جوړه کړه، مازدیګری ټایم ده. مور مې راغله، ما وی چې 2 پیالې به چای جوړه کړو، یوه به زه وڅښو یوه به دی وڅښي او کور چې خو دې ټایم بیا سړي نه چې چای وڅښي، بس دغه 2 پیالو ته مې انتظار وي چې مور به کله راځي بیا به چای جوړوي. نو دغو خویندو له مې درخواست ده چې دا په خپل کار باندې کلک اوسېږو او چې د کوشي یوه ښځه کور چې وي هغه خو واړه کارونه په هغې سر باندې وي که نه، هغه خو که ډېره کمچوري پکې وکړي، ډېره پکې غلا کارو چې وکړي هغه بیا هغې ته پرته وي، ځکه چې نه د ګټه د نقصان یې خپلې بیا. نو څه فایدې دا وي چې د ګډو کورو چې وي او چې د ګوشي کورو چې وي، خو ګډو کورو چې د کومه غټه فایده ده هغه دا ده چې دا ډېرې کور چې ښځې وي ډېر کسان وي، 2 چارې پر لاس باندې ورسي، نو بس بیا خپله بېغمه سي، یا د خپل ذاتي کارونه وکړي، خپل کارونه وکړي، د کور د ګډ کور چاره زر ختمه سي. خو چې د کله یوه ښځه وي هغه د واړه ورځ لګیا وي، واړه ورځ لګیا وي، هغې یوه ساعتوب نه وي، داسې نه سي وی چې بس ما کار ختم کړو، داسې نه سي ویلی چې خو موږ ته د خدای همت راکړي هغو ښځو چې یوه زه یم چې بس واړه ورځ لګیا یم، بس کار ده کار ده او کار په ختمېدا باندې نه راځي. موږ ورته پښې ستړې سي خو کار وایي چې نه زما نور وکړه. خو زه خو سره داسې چل وکړو، ځان ته یې اسانه کړه چې کله کار کوم
ترجیح ورسم، ځکه چې یو کار ترجیح نه ورسې هغه بیا به تا ته پروت وي، بیا به یې ته کوې، بیا به لاس ته په تېروې. خو ما عادت داسې جوړ ده زه چې څه شی کوم بس سیخ هلته کپړه په شیلف تېره کړه، هلته سیخ کپړه ومینځه، صفحه یې وکړه، شاته بس کپړه پسې ومینځه. زه وایم چې سبا ته پرته ده نور بوی اخلي، نو دې نه ښه ده چې اوس یې ومینځه. انسان خو ستړی سي خو شاته چې د خپلو کارونو ته وګوري بیا یې زړه وسناک سي په دې باندې. او بل خو دا غټ کوشش مې چې دا شیونه نسي ضایع، که هغه د خوراک شی که هغه د بل شیونه وي، ځکه چې دا الله رزق دی او دا الله نعمتونه دي، ته هم چې دا نسي لکه ضایع. نو دغسې ما د شودې دغه کړې مستې کړې، ما ویل چې دا ضایع نسي. ګوره دا شیلف چې رنګ یې چیرن سو خراب سو، نو دا به اوس زه همدا چې زه پرېږدم نو دا ماته ډبل کار جوړېږي، ځکه یو خو به وچ سي، کلک به سي، میږي ورته راتلی سي، هر څه شی دلته راتلی سي. یو شی چې ګندي هغې ته هر شی راځي، نو چې کچن صفایي نه په شپې باندې ورته کاکروچان راځي او نه ورته بل څه شی راځي. او سره به 2 مړۍ اچوو چې که څوک مړۍ ورسره خوري یا به مړۍ وخوري، څوک چاټ خوري خو هغه به چاټ وخوري بیا. او د کوم ځای چې د کلي کورونه وي، د سږو وطن وي، هغو د کارونه خپل طرف ته ګران وي. هغه خلک وایي چې نه د ښارو کورونه چې دا صفایانې ډېرې اسانې دي، او زه وایم چې نه دا کلي کورو صفایي ډېره اسانه ده. خو نه زه غلطه یم او کلیوال غلط دي، دواړه په خپل ځایو غلط دي، ځکه چې هغسې موږ چې را سوچ کړو هغسې وي نه. زه وایم چې نه بس کلي چې خو یوه ریبج ووایه او بس ټوپه جوړه کړه، چبې ته واچوه، بس کیسه ختمه سله. او دلته خو به چې ریبج ووایې بیا به پسې کپړه وایې او بیا که لوند وي بیا به هر یو کړاچي ته وایې چې شوره مه پچې، منډې پچې جوړېږي، لا به پچې ړنګ سې. نو هر جي خپلې فایدې، خپل نقصانونه، خپلې مزې، خپل خوندونه سته دي. دا نه ده چې کلی خوند نه کوي، کلی خو ماته د ښارو نه ډېر خوند کوي، خو څه مجبوریانې به دې داسې وي چې هغه په کلو چې نه میندېږي بیا به ته ورته ښارو ته راځې. او خو چې کوم خوندونه په کلو چې دي هغه ته په ښارو چې نسې میندولی، ته که ډېر کوشش وکړې، ځکه په ښارو چې واړه واړه کورونه دي، تنګ تنګ کورونه دي، تا ته خلاص هوا نه میلاویږي، ته په خلاصو ځایو چې ته تر زړه خلاصه نسې ګرځېدلی. نو ځکه وایم چې هر چی خپل خوندونه، خپل کارونه دي. دا مې اوس جلا کړې، ما ویل چې داسې نه کله کله خان صاحب بیا ډېر ستړی سي بیا وایي چې چای جوړه کړه، بیا ما ویل هسې نه چې چای ته یا ماشومان وایي چې جوس جوړ کړه، بیا مې دا هغې ته جلا کړې، نورو ته مې مستۍ وراچولې. بس شودې هغو مستې به ونه جوړې سي که خیر. نن سبا خو موسم ډېر خوږ ده، ډېر بارانونه وسول، لږ خو مې کور ته اوبه راغلې وې، هغې وجې نه لږ ډېره په دغه چې وم خفګان باندې وم، خو بیا مې زړه نن راتم کړ، ما ویله چې نه دا ورځې به راځي، خوشحالیانې به راځي، غمونه به راځي، خو په زړه مې دې باندې ډاډه کړې ده. زه وایم چې نه د الله تعالی د پکښلي کتاب چې قرآن پاک چې پخپله ویلي دي چې دا مشکل نه پس اساني ده، او زه په دې باندې زړه ډاډه ده چې الله چې دا به کومه خوشحالي، دا به کوم اساني وي چې ته به اوس دې نه پس ماته راکوې. یعنې اوبه چې کور ته ماته ګډې سلې، زه ډېره لږکې خفه وم، الله دې ما نه خفه مه سي، ډېره شکرګزاره یم. خو دې ورځې ته به انتظار ده او انشاءالله دا ورځ به بیا په ګډه سره تېروو. دا زړه خبرې به د یو بل ته تسوو، د زړه کیسې به کوو، کله به غمونه، کله خوشحالانې،
خو به د زندګي به داسې په خوندونو تېروو چې ډېره به په زړه به یې د غمونه نه ږدوو. ځکه چې یوه کیسه یو غم د په زړه زنګن سي بیا هغه ډېر په مشکله درې کېږي، خو چې زر یې درې کې د زړه نه وباسې هغه بیا لږکي زر ختم سي، زر وځي. او ما په خپل ډېر دا کوششونه یي چې د زاړه غمونه او د زړې خبرې، زړې پریشانیانې د زړه نه بهر وباسم. بس دا مې چاټ جوړ کو او داسې مې کوشلی پسې کچن صفا کو چې داسې ورته ومې کتل زړه مې په سوړ سو. او دا بیا صبوري ټیم د وګورو دا ما فرش خراب ته دا ما شیټ په ویډ کړی و او شیټ به را وګورو دا چمن چې اوس پروت ده. خو نور خو ماشاءالله موسم ډېر مزدار ده. ما که کور لږ خراب سو خیر ده، د بوټو ته وګوره چې رنګې خوشحالۍ نارې وهي او د اسمان چې رنګې ډک د تورو نه په مخه شه. الله حافظ.